دا انتهایی حساس مسله ده. زه نن د هغې صحافي برادرۍ سره تعلق لرونکي د هغې افرادو انتهایی سخت مذمت کوم. هغوی ته دا درخواست کوم د توهین رسالت مسله انتهایی حساس مسله ده. د دفاع نه وروستو شی مشایخ ګستاخ وو، زوی د پیغمبر ګستاخ وو، د الله توهین یې کړی دی، د روژې توهین یې کړی دی، د حج توهین یې کړی دی، د جنت دوزخ توهین یې کړی دی، د فرشتو توهین یې کړی دی. ما سره دې وخت کې د هغه توهیني مواد موجود دی پر ریکارډ باندې. گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک. او بیا یو هفته بعد دی او درې هفتې نه د څو کالو نه هغه په سوشل میډیا باندې لګیایي د جناب محمد عربي صلی الله علیه وسلم په شان مبارک کې ګستاخي کوي. نن که په دې ملک کې قانوني او آئینی صدفات موجود وي، دا زه افسوس سره دا خبره کوم د پاکستان په تاریخ کې تر نن تاریخه پورې کوم مدعي نبوت ته سزا نه ده میلاو شوې، کوم ګستاخ ته سزا نه ده میلاو شوې. نن دوی دا وایي او دا ټول صحابي برادرانو کې بعضې نوجوانان چې هغه ناپوهه دي او غیر شعوري طور باندې د بل په اشارو باندې استعمالیږي. یا زموږ حکمرانان طبقه وایي چې جي عوامو حکومت او قانون په لاس کې اخیستی دی. زه د قانون او د دې ادارو نه دا مطالبه کوم که چېرته تاسو دغې ګستاخانو ته سزا د پاکستان په تاریخ کې ورکړې وې، د چا جرأت نو چې هغې قانون په لاس کې اخیستی وې. د نن نه 3 میاشتې مخکې هم په دغې مردان کې یو سړي د نبوت دعوه وکړه، په باندې توهین یې وکړه، د استاد کې میک واخیست او دعوه یې وکړه، د هغې اقرار یې وکړ. عوامو هغه کس ونیوه، انتظامیې ته یې حواله کړ او ورته یې وویل چې زموږ په ملک کې زموږ د ملک په آئین او په قانون کې د دې لپاره 295 دفعه موجود ده. موږ ستاسو نه امید ساتو چې تاسو به دې ته سزا ورکړئ. زما عزتمندو هغه مردار هغه شاطب نبوت هغه حواله کړه هغې ته 3 میاشتې وشوې، هغه اقبالي جرم وکړ، په هر عدالت کې وکړ، هغه ته سزا نه ده میلاو شوې. نو زه د حکومت ته دا مطالبه کوم چې تاسو موږ ته دا طعنې راکړئ چې تاسو قانون په لاس کې لرئ. قانون په لاس کې اخیستل دا هېڅ چا ته اجازت نشته. خو ولې اخلي؟ کله چې سړی مجبور شي بیا قانون په لاس کې لري. شاعر وایي بعد وقته ګزارې نه ګزار ښه دی. نن تاسو موږ په دې باندې مجبور کړي یو چې قانون په لاس کې والو. زه حکومت ته دا مطالبه کوم چې دې ملک کې آئین شته، قانون شته، کم سزا دپاره د کم مجرم دپاره چې کومه سزا مقرر شوې ده هغې ته دې هغه سزا میلاو شي. دا خبره تاسو ته منظور ده که نه ده منظور؟